نحمدك يا من هو الله المتعال الكبير القدير ذو الجلال نسلم ونصلي على من لا دليل لنا إلا هو قائدا حجة بسنة طاهرة المبعوث إلى الأسود والأحمر قاصدا لرب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت دا یو من صرف دا نوٹی وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزت مندو دو قرآن مقدس یو آیات مبارکہ ماستا سمخ تولستو او دی آیات مبارکہ کی یو امر او ورسرا یو وعدہ دا فذکرونی اذکرکم او حدیث مبارکہ چکم ما اولستو اغی کی د کائنات سردار فرمائی چکم سڑے دا اللہ ذکر کئی او کم سڑے دا اللہ ذکر نہ کئی د دواړو مثال داسې دے چې څوک ذکر کوي د مثال پشان د ژوندي دی او چې څوک ذکر نه کوي د مثال پشان د مړي دی حاصل څه شو چې کوم زړه کې د الله ذکر نه نو هغه زړه مړ دی او چې کوم وجود کې بیا مړ زړه دی نو هغه ټول وجود دې مړ دی دیو جنا ذکر انها تذکرہ دا یو عام لفظ الله او ډیر اهم لفظ دی الذکر تذکیر یاد دهانی یو چاته یو سیس خودلی مانا نوے سیز آغت اخے او یو دا یاد دہانی یو سیز ورطا معلوم دے یو سیز پیجنی آغا سیز ورطا ست صرف یاد کی مثال تالا یو ملگری یو دوست پن در کو آغا پن تا سرو آغا ملگر او آغا دوست چرتا کلونو کے تو نوینے اچانک دی المارای کلاو کړه با پن دی راواغس
چې د څنګه راواغستو نو تا ته هغه دوست او هغه ملګری یاد شو. دغه شان الله دا تمام کائنات آفاق د جهان من او تاسو ته مخه تکړی دي او بیا الله کریم من او تاسو ته یادای تذکرہ ګوره د هر مسلمان زړه کې دنه د الله محبت پروت دی د ایمان جذبه پرته ده خو چونکې موږ دنیا کې مشغوله یو دنیا را ګیر کړی یو نو موږ نه هغه چې کوم د الله معرفت ته زړه کې مې دنه پروت دی د ایمان جذبه ده دنه زما زړه کې پرته ده د هر مسلمان ده د هر انسان ده خو چونکې دنیا کې مشغولیت سره د دنیا انحنام کې د دنیا کارونو کې د دنیا مصروفیاتو کې موږ نه دغه خبرې ایری شي یو ذهول دویم نسیان دریم انسان په موږ او تاسو باندې هیرا او دا ټول د دې وجه نه چې موږ او تاسو دنیا کې مشغول یو دا غي د وجه موږ نه دا خبرې ایری شوې دي حدیث پاک کې راځي ان هذه القلوب لا تصدع دا زړه نه دی د تخام خاص زنګ لګي څنګه کما یصدع الحديد لکه څنګه چې اوس باندې ته زنګ لګي صحابه کرامو اوس باندې ته سره زنګ لګي اذا اصاب الماء وبوته ورسېدي اوس باندې زنګ کوي دخ کا شانتی دے زړه ته هم زنګ لګي صحابه کرام وی پما جلاؤها یا رسول الله د اوس باندې سپایای د پاره بټای دا رغوال له نور سيزونه دي منګتوري اغازم اونې سينو دا غي سپایای د پاره سيزونه دي پما جلاؤها یا رسول الله د زړونو د صفایای د پاره اے د الله رسول کم سیز دے علاج سے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل کثرت ذکر الموت زیاد مرگ یادول و تلاوت القرآن او دا الله کتاب لستل یادول د مرگ چې دا جهان دا زمونږ د همیشه اوسېدو ځای نه دی دا زمونږ ستاسو همیشه د پاتې کېدو ځای نه دی دا زمونږ ستاسو کور نه دی دا زمونږ ستاسو همیشه د پاتې کېدو ځای نه دی حدیث پاک کې راځي انما الدنیا خلقت لكم دا دنیا الله تاسو د پاره پیدا کړی دا وخلقتم للآخرة او تاسو ګره ټول الله آخرت د پاره پیدا کړی دی موږ تاسو وجود الله د زمکه پر پاسه چې راکړل نه ست پاره دی چې موږ تاسو خپل رب او پیژنو موږ آخرت د پاره پیدا یو او حدیث پاک کې دا راځي چې دنیا کې کن فی الدنیا کأنک غریب او غابر السبیل دنیا کې داسې وخت روا څنګه چې یو مسافر اجنبی او داسې وخت روا څنګه چې یو مسافر په لار باندې روان دی بس داغه دنیا کې سدي هغه غزا کې څه کوي دیو جن ازان بارک نبی علیہ السلام فرمایي مالی ولید دنیا زما دنیا سره سوی مارا زما دنیا سره سدي او بیا فرمایي انما مثلی زما مثال کراکبن پشان د هغه سوار دی استظل تحت الشجره د یو اونې د سوري د لاندې آرام کوي ثم راها پدرکا آرام د سوري د لاندې وکي اسور پریدي بیا ته روان شي زما خو دنیا سره سدي زما دنیا سره سدي مالی ولی دنیا من همیشه دلته اوسېدو د پاره نه راغلي الله دا زمون سوچ جوړي کلا انها تذکرہ دا قران دا ګره تاسو ته سدي یو تذکرہ دا تراویخی تیسر براویخیږي الله دې مونږ راویخي مونږ د غفلت په خوب زانګو مونږ راویخیږو نه
صرف د دنیا مفاد پیژنو، صرف د دنیا عزت پیژنو، صرف د دنیا کامیابی پیژنو، صرف د دې دنیا حساب کتاب لانجی پیژنو، نور مخه ته چې ذات سپراته دي دا خو 60-70 سال زندگی دا او هغه زندگی خبر یې امام غزالی رحم الله فرمایي د زمکه نواله اسمانه پوری دا ټوله فضا د اوري د شړشم د دانو نه ډک شي، زر کال بعد یو مارغه راځي یو دانه ته اوچتای، امید شته ورځ به دا ټول دانه ختم شي، هغه زندگی چې شروع شو دا هغه بیا ختمېدل نشتا، همیشه همیشه د پاره وي، همیشه همیشه د پاره دیو جنا من او تاسو کې ناکام هغه څوک نه دی چې لباس کمزور دی، د اوسېدو ځای کمزور دی او خوراک لګ معمولی دی، ایمان سره د توام من تاسو کې د ټولو نه زیات نقصان والا خسران والا تاوان والا هغه انسان دی چې څوک خپل رب نه پیژني، من او تاسو کې دا ناکام انسان دی، نور دنیا دا خود روانه ده او دا دغه شان تیریږي، دیو جنا الله قران کریم کې فرمایي فذکرونی اذکرکم، او انسانانو ما یادوي اذکرکم زبتا سو یادو، الکم خو الله یادو نو الله بمن څنګه یادای، فذکرونی الله وی ما یادوي اذکرکم زبتا سو یادو، الله مون خدا یادو الله الله وکو سبحان الله وو الحمدللہ وو، الکدام ذکر دی ښا ذکر دی بشک د جبه نور دا کم اندامونه چې الله درکړي دي دا صحیح ذایقه استعمالول دا ډیر لوی ذکر دی، سترګې الله درکړي دي صحیح استعمال نو دا د دې ذکر دی، وق الله درکړي دی صحیح استعمال نو دا د دې ذکر دی، لاس الله درکړي دی خپې الله درکړي دي دا صحیح استعمال نو دا د دې ذکر دی، یو خدا ذکر دی کنه سبحان الله الحمدللہ سبحان الله دا ذکر دی، دا بهترین انسان هغه دی چې دا وجب هر وخت د الله په یاد باندې لوندي، دا بهترین انسان دی، او آیات مبارکه کې وایي فذکرونی ما یادوي پتا بدارای سرا اذکرکم زب یادوم تاسو په مغفرت سرا، فذکرونی بالشکر ما یادوي په شکر سرا، اذکرکم بالنعم زب یادوم تاسو په نعمتونو سرا، فذکرونی ما یادوي په حالت د خوشالۍ کې، اذکرکم نو زب یادوم تاسو په تنګای کې، پتا با مصیبتي تکلیف وي الله وي هغه ټیم بدن زدالر کوما، فذکرونی الله وي ما یادوي تاسو دلتا د خلق مختا، اذکرکم زب تاسو تذکرې کوم د فرشتو په مجلس کې، فذکرونی الله وي ما یادوي ما یادوي په حالت د تنګای کې، اذکرکم زب یادوم تاسو پس سرا اے فراخت در رزق سرا په فراخای در رزق سرا، فذکرونی الله واوي یادوي مالرا په حالت د اسانتیا کې، اذکرکم زب یادوم تاسو لرا تاسو په حالت د مشکلتیا کې، فذکرونی الله وای ما یادوي سمره چې یادول شي نو ما یادوي، فذکرونی الله وای ما یادوي پس کې پتوات سرا، اذکرکم نزب تاسو یادوم پس کې پر رحمت سرا رحمت بدر باندې کوم، فذکرونی یادوي مالرا فدوا سرا، اذکرکم نزب یادوم تاسو لرا فقبولیت دوا سرا دواګانی بدل قبلوما، فذکرونی الله دې کی الله دې موږ له ذکر توفیق نصیب کړي، موږ په ذکر تنګیو بکواس باندې نه تنګیو، ټول رز لګیا تنګیو، او که د دین خبره شو او د دین معاملہ شو د دین حساب شو بیا مونږ تنګ یو، اکثریت داسې دی، اکثریت دا الله کور کې تنګ یو بهر خوشاله یو کنه، الله کور کې تنګیو
او بهر خوشاله یو. حالانکه مسلمان د الله په کور کې به دومره خوشاله لکه مې چې په اوبو کې خوشاله. منافق په د الله په کور کې دومره تنګيږي لکه مرغای چې پنجره کې تنګي ټوپونه وي. هغه دې باندې ټوپ وي چې سټه مخلاصيږي. منافق چې جمعات کې د الله کور کې دې تنګ دی وي چې سټه به بهر کېږم سټه به بهر کېږم. او بس بیا دې دې ځای کې سوچ کوو چې مونږ تنګيږو او کنه مونږ خوشاليږو. هر چاته د خپل ځان پته ده. سبا خلکو ته وو چې مونږ د الله کور کې پناستا دینی محفل ناستا پاوی کې مونږه خوشاليږو او کنه تنګيږو. او حدیث پاک کې راځي اذا مررتم بریاض الجنه فرتهو. دنیا کې د جنت باغچو باندې تیری گئی نبی علیہ السلام صحابه ته خپه کې وساريږي مانو کې نه کوي. صحابیو ته وی وماری ریاض الجنه دنیا کې د جنت مجلسونه او جنت حلقی کم سدی وما ریاض الجنة قال حلق الذکر کم زائد اللہ یاد دا اللہ عظمت دا اللہ بڑائی دا اللہ شان دا اللہ کبریائی دا بیانی کی دغا محفلونو کے ناستے کوئی دغا کے ناستے کوئی. اللہ دی من اوتا سٹول ہوتا توفیق نصیب کی. خواہ ذکر سره یو بل سیز د شکر هغه ور سره ذکر کوي فذكروني اذكركم الله و یاد کوي ما اذكركم زب یاد کوم تاسو لرا تاسو ما یادوي چرتا دی دنیا کې زب تاسو یادو التبع اخرت کې تاسو ما دلته یادوي زب کوم ځای یادو اخرت کې ما یادو. وشکروا لي اظهار کوي دا الله د نعمتونو پجب سرا پزړ سرا په اندامونو سرا شکر دې کنه. وشکروا لي دا الله شکریا او باسي شکریا دا الله ادا کوي. ولا تکبرون او دا الله ناشکری ګره مکوي. هر وخت دا الله شکریا ادا کوي هر وخت او ناشکری مکوي. ګلې شکوي دا د مخلوق مخ ته م بیانوي او چې څوک ګلې او شکوي په دې جبر راولي چې پلان کې دی خدا کوي او پلان کې دی داسې دي او پلان کې دا وکړل او پلان کې دی دا او پلان کې داسې دی او پلان کې داسې یاد ساته د تبچر ته د سکون ژوند ملاو نشي دې بټول رس پریشان پلان کې سره تاسو یې مړه د خپل ځان غم کو ها چې زما بس کیږي پلان کې د سوای هغه باندې سکه ته د خپل ځان غم وکا چې زما بس کیږي. الله وجود درا کړه دې سحر را پاسم او بیا ودشم بیا را پاسم بیا ودشم د زندګۍ یو یو صفه مې د کتاب د پاڼې اړېږي ستا مخ ته الله سبا او درېګم طالب الله څه جواب درکو چې ما څه کړی دي د زندګۍ د خپل ځان غم کوي د خپل ځان منګ خپل ځان پرې خود د نور غم کو د نور غم اغستی او د نور غم خود دین نه کو چې د موږ ولې نه کوي سبق ولې نه وای کاغه چرته یو طرف ته روان دی په باطل ناغیم نه را رکاو لا وردی کا کو ریاض ساتي خیر خال الا ماشاء الله ها نور ګور دی ټول دی کور کوي سړی لا لاري ډنګو تا کوي کته په غاړه غاړه ورغولي دی وتا وی وارو کچې راوچت تیړو نشي او بیا خوشاله مونږ داسې وخت الامان الامان کسه در باندې رالل اول د رشتہ دار خوشاله چې دا شان خدای راګیر لک پکار وو هغه در باندې شکریا کوي نږدې چې کوم دي در سره الکه دا د دنیا حال له هغه جهان کې بدن تختی د قران په صلا د یوم یفر المرء من رور بدرور نه تختی پلار بد زوی نه تختی او مور بد لور نه تختی مور بد لور نه منډوي الور بد خپل مور نه تختی بچي بد خپل پلار نه تختی هغه خو هغه رزدا الله دې مونږ ته آسان کړي هغه مخه ته پرتی دي دا خبره الله سره کړی دي په دې د الله شکریا ادا کوي
څومره شکریا ادا کوئ دا الله قانون دی ولئن شکرتم لازیدنکم زه به تاسو له ستاسو نعمتونه سیوا کوم ولئن کفرتم او که زما د نعمتونو ناشکري مو وکړه نو زما غضب ډیر سخت دی او ستا دا وجود نه دی دا خو د نعمتونو یو مجموعه ده الوتونکو پسې مالوزه ځان ته وګوره ستا د دې یو سترګې قیمت شته ستا د دې یو نوک قیمت شته که دا د الله لرکو بیا ګوره څه به کوي او که دا طاقت د نه اوچت که دا اورېدو د غوږ پردې د له هاخوا دې خوا کړې لږې بیلنس داسې شي بیا ته اورې څه اورې او دې ژبې ته وګوره یو دې غاښ ته دې وګوره دې شونډو ته دې وګوره دې مرای ته دې وګوره دې ښکلي بدن کې اندامونو دې رګونو ته دې وګوره بیا پکې د وینو دې رفتار ته دې وګوره بیا پکې وینه سره وګوره وینه سپینه وګوره دنه کوم نظام الله ستا جوړ کړی دی او څومره ښایسته ستا وجود جوړ کړی دی دا ټول نعمتونه دي که نه د دې شکریا ادا کوه یو یو نعمت شکریا ستا دې لاړ او ستا دې واغس شکریا ادا کوه چې چاله حساب پیپړې خرابې شوي دي اکسیجن ورته لګېدلی سلنډرې ورته پرتي چې لږ تیا خوا نه اخوا کوي سیز بس په شا باندې ځي شکریا نه ادا کوې ښایسته طریقې سره ساه اخلي مزېدار دا الله شکریا نه ادا کوې په دې بے غمه ساه دی اوس موږ او تاسو سره د دې نعمتونو قدر نشته کله چې یو نعمت رانه ختم شي د سترګو نظر لاړ بیا انسان ته پته لګي چې څنګه چلي غوږونو اورېدو طاقت ختم شو بیا ورته پته لګي کوپی دې خوږېږي او ګرځېدی نشي نو بیا به راته د ځوانۍ د منډو هغه د خاکټو له داسې مخې ته چې څه به مې کول الله دې ما او تاسو ته آسانه کړي الله دې موږ او تاسو ټول لا د ذکر توفیق نصیب کړي ما کوم حدیث مبارکه لسته و یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی مثل الذی یذکر ربه هغه سړی چې څوک خپل رب یادوي والذی لا یذکر ربه او بل هغه کس چې هغه خپل رب نه یادوي مثل الحی والمیت مثال په شان د ژوندي او د مړ دی چې څوک رب یادوي دا سړی ژوندی دی او چې څوک رب نه یادوي دا سړی اے مړ دی او بل حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یذکر اللہ کل احیان ہر وقت بے اللہ یادو ہر وقت بے اللہ یادو من تاسو د نبی علیہ السلام امتیان یو ہر وقت بے اللہ یادو لک خدا خوان والی مړه د غب شپ خوان د اغست تر ماسختن ځان رسو پلان کی ځای کی ها دار چ خپل اړی دي هغه ځایونو ته ځان رسي مازیګر ځان لاډرا کنه او ماسختن ځان لاډرا او سحر ځان لا اډرا او کې ناس دیو پته لګی نه سوې سنوي اے لک صحت کې نه خپل کور کې په مصلا کې نه خپل کټ کې پلارا راش جمعه تا تحیاتو کې کې نه لک هو الحمدلله سبحان الله اے دا خون خلقواله ښه دا خونواله دا خوان ګورې د دنیا اس چیز کې نشته چې کوم الله په ذکر کې خوان دی او الله ته یاد او الله خوشاليږي او بیا الله فخر کوي فرشتو باندې راشه وګورئ زما بنده ته د خو ما یادای الله دې موږ تاسو ټول ته د ذکر توفیق نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمته